السلام علیکم د لالونو ګرانو کتونکو او عزتمندو لیدونکو اوریدونکو خوشاله یو چې تاسو زمونږ د کومه سلسله شروع کړې ده محترم برق صاحب سره د پښتنو په تاریخ باندې دا هم خوښوئ او بیا موږ د خپل نظر نه هم خبروئ. زمونږ یو ډېر ګران ملګری د پاکستان ټلویزیون سنټر جنرال منیجر اورنګزیب افریدي صاحب ځینې مشورې رالیږلي دي او نن به پروګرام موږ د هغې د مشورو په رڼا کې ترتیب کوو او ریکارډ کوو. دغه سلسله به هم روانه وي ولې نن تاسو زما په لاس کې به دا کتاب وینئ یادوں کے جنازے. دا د محترم سعدالله جان برق صاحب نوی کتاب دی او په دې کتاب کې د دوی د ژوند د ماشومتوب نه والا تر موجوده وخت پورې څومره واقعات چې دي دوی باندې چې څه تودې سړې تېرې شوي دي دوی چې کوم کارونه دوی چې مثلا چېرته نوکري کړې ده په اخبار کې کار کړی دی په ریډیو کې کار کړی دی په ټلویزیون کې کار کړی دی یا په ژوند کې داسې اهمې واقعې ورپېښې شوي دي نو په دې کې هغه ټول حالات راجمع شوي دي. د دې کتاب دا چونکې په لاهور کې چاپ شوی دی او دا به هم در یاده کړم برق صاحب په دې خبره کوي چې په دې کې ځینې خبرې داسې دي چې هغه اشارتن خلکو چې دی نو ځینې خلکو د هغې هغه بدل طرف ته بوتلي دي الان کې داسې نه ده. برق صاحب به د هغې وضاحت کوي. دا کتاب چې دی یادوں کے جنازې دا تاسو نیغ په نیغه دې ویډیو سره یو موبایل نمبر باندې موږ سره رابطه کولی شي. دې سره به زه یو نمبر ورکوم د امین جان چې د محترم برق صاحب کشرې بچی دی هغې سره هم رابطه کولی شي. زما نمبر خو تاسو سره شته ما سره هم رابطه کولی شي. دا کتاب او د برق صاحب نور کتابونه د پښتنو په حسب نسب یا نور ځینې ګټور کتابونه دي معلوماتي د شاعرۍ دي نثر دی دا ټول تاسو حاصلولی شي. نو غواړم چې دا کتاب په دې کې څه دي او برق صاحب زه د هغې سره موجود یم نو چونکې دا په اردو کې دی نو زه خواست کوم برق صاحب ته چې په دې په اردو کې په پښتو کې هم خبرې شي په اردو کې هم خبرې شي نو ډېرې ګټورې به وي. نو برق صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. ډېر مهرباني. ښه دا ستاسو کتاب دی او دا یادوں کے جنازے جی اول خو اول ډېر خلک دا وایي چې دې باندې یادوں کے جنازې تا ولیکلی دغه ما غوښته چې د دې وضاحت وشي. جنازې ټکې پته نشي چې په خلکو ولې داسې څه دغه لګي. اصل کې زما د وړاندې د جوش ملیح آبادي یو کتاب و یادوں کے کی عباراتیں ښه جی نو ما د هغې په جواب کې چې ژوندون چې کوم دی نو په دې کې دغه نه کېږي ټول عمر جنجونه نه وي زیاتر جنازې وي او جنازې د انسانانو نه وي د انسان د ارمانونو جنازې د حسرتونو جنازې د خواهشونو جنازې چې هغه راشي او دغه شي او پوره نه شي نو بس بیا هم نه شي جنازې شي. زموږ ډېر داسې خواهشات دي چې هغه ځواني مرګ هغه ماضي کې ذکر کړی چې څه پکې ځواني مرګ مړه شول څه پکې شهیدان شول څه موږ په خپله مړه کړل ارمانونو دغه نو د ارمانونو جنازې دي دا. نو د دې کتاب په باره کې د ټولو ناول خبره خدا ده چې د دې په قیمت باندې ډېر اعتراض دی او جایز دی ځکه چې زموږ د صوبې خلک چې کوم دي نو خو هغه پبلشر چې کوم دی نو هغې په دې باندې قیمت خپل د بار ملک دپاره یا د سرکاري ادارو دپاره 3.5 روپۍ لیکلی دی. ښه جي د دې صفحې څو دي؟ دا خو به ته وګورې 100 سره خو قریب دي. ښه جي ښه نو هغه خلک ظاهره ده چې زموږ د پښتو او پښتانه هسې هم دومره زیات دغه نه دي او بیا چې کتاب دومره ګران هم شي نو ما هغوی ته خاصي ریکویسټ وکړو. ښه جي نو هغه یې ووایي چې بس تاسو د صوبې دپاره د دې قیمت 1000 روپۍ شو. ښه جي ښه مطلب رعایتي قیمت 1000 روپۍ 1000 روپۍ او دا 200 او یا صفحې دي. ښه اوس برق صاحب راځو دې کتاب له چې په دې کتاب کې دي څه ما یو ذکر وکړو که تاسو دا په اردو کې لږ غوندې هغه خو تا ذکر وکړو او هغه به زه په اردو کې وایم ځکه چې د هغې تعلق د اردو سره دی. هغه یو څو اعتراضونه دي پښتو کې مو وایم هغه بعضې خلکو کړي دي چې ډېر به کوي اعتراضونه ځکه چې
خلکو ویلي چې رښتیا ویل چې کوم دی نو دا کنځل کول دي، نو رښتیا چې کله وی نو پکې به اعتراض راځي. کم اعتراضات چې زه یادوم هغه زه په اردو کې ووایم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں چند ایسی باتیں آ گئی ہیں جن پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے. کچھ شخصیات ہیں، مثلا جناح صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال، ان کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو میرے اپنے تاثرات ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ دوسرا بھی کوئی مجھ سے اتفاق کرے. میری اپنی رائے ہے. تو میں نے اپنی رائے میں یا اس تحریر میں یا دوسری تحریروں میں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے دماغ تھے، نہایت ہی ذہین اور فتین آدمی تھے، کوئی ایسے ویسے عام معمولی آدمی نہیں تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو یہ بھی کہنا نہیں چاہیے کہ وہ انسان نہیں تھے، یا خدا تھے یا فرشتے تھے جو غلطی سے مبرہ ہوتے ہیں. انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے تو اس سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، اور بلکہ جتنا بڑا انسان ہوگا اس سے اتنی ہی بڑی غلطی سرزد ہوگی. چھوٹا انسان سے تو چھوٹی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن بڑے انسانوں کی غلطیاں ہمیشہ کے لیے دوررس ہوتی ہیں. اس سلسلے میں حضرت ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی واقعہ ہے کہ ایک دن وہ بارش میں جا رہے تھے تو ایک بچہ بھی دوڑ رہا تھا. تو بچے سے انہوں نے کہا کہ بھئی آہستہ چل، گر جاؤ گے، پھسل جاؤ گے. تو بچے نے کہا، وہ بھی اس زمانے کا ذہین بچہ تھا، کہ میری فکر مت کریں، میں اگر گر گیا تو زیادہ سے زیادہ خود چوٹ کھا جاؤں گا، خود مجھے تکلیف ہوگی، لیکن آپ اپنا خیال کریں، کہیں آپ گر نہ پڑے، اور اگر آپ گر پڑے تو ساری قوم کو نقصان ہوگا، ساری قوم کو دکھ اور درد ہوگا. اسی وجہ سے میں نے علامہ اقبال اور جناح صاحب کے بارے میں کچھ لکھا ہے. وہ اس کتاب میں ہے، وہ پڑھ لیا جائے گا. لیکن کچھ لوگ اس پاکستان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے نظریے بنایا رکھے ہیں اور ان سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہوتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ بالکل صحیح ہے اور پتھر کی لکیر ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہر بات میں بات کی جا سکتی ہے، ہر کام میں اچھے اور برے کا وہ دیکھا جا سکتا ہے. اس لیے پاکستان کے بنانے میں نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جن میں جناح صاحب اور قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا نام آ گیا ہے. اس پر کچھ لوگوں نے لاہور وغیرہ میں، سیالکوٹ وغیرہ میں مظاہرے بھی کیے اور کچھ کتابیں بھی جلائیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اپنا، ان لوگوں کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو جلن بھی ہوتی ہے کہ یہ باتیں ہم کیوں نہ کر پائے، اور یا یہ شخص کیوں اتنا آگے بڑھ گیا ہے. بہرحال وہ باتیں ہوتی ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اب بھی کہتا ہوں کہ علامہ اقبال اور جناح صاحب بہت بڑے دماغ تھے، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، اور ان کی عزت اور حرمت اور وقار اور مقام اپنی جگہ ہے. لیکن غلطیاں تو ہوتی ہیں جو یا فرشتوں سے سرزد نہیں ہوتی، یا انبیاء سے سرزد نہیں ہوتی، یا خدا سے. انسانوں سے تو غلطیاں ہوں گی، ہوتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، اور پھر اس کے نتائج بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہیں کہ ان غلطیوں کا نقصان قوم کو کتنا ہو رہا ہے. بس ذرا یہ اگر بتا دیں کہ ایسی کون سی بات ہے جس پر چند لوگوں کو اعتراضات ہے، اگر مختصر سن. میں نے تو صرف سچ کہا ہے، جو واقعات ہیں. اچھا. اور پاکستان کے تحریک میں جو غلطیاں یا غلط وہ ہوئے، لیکن انہوں نے ان باتوں کو قائد اعظم محمد علی جناح کی توہین سمجھا ہے. حالانکہ میں نے توہین کے لیے کچھ نہیں کہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے
پوجنیے ہمارے محترم اور ہمارے بے خطا لوگوں پر اعتراض کر کے ان کی توہین کی گئی ہے. بس توہین کا ایک جنرل لفظ ہے. اور ایک اور چیز ہے نظریہ پاکستان. نظریہ پاکستان کی بھی توہین کی گئی ہے. تو یہ مباحث ہیں, اس میں بحثیں ہوتی رہتی ہیں. ان کو ذاتی طور پر یا اختلافی طور پر نہیں لینا چاہیے. اگر میں نے کچھ بات غلط کی ہے, کیونکہ میں بھی انسان ہوں, غلطیاں مجھ سے بھی ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں, تو ان کو جواب دینا چاہیے, میری غلط فہمی دور کرنی چاہیے اگر میں غلط ہوں تو. اور اگر کسی علمی بات کا جواب جلسے جلوس یا مار پٹائی اور مار کٹول سے دیا جائے تو یہ تو بہتر طریقہ نہیں ہے. بہرحال ان کی اپنی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, لیکن مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں. وہ جو سمجھا کریں. مجھے اپنے صوبے کے, اپنے پشتونوں کے, اپنے ہم قوموں کی فکر ہے. ان کی وضاحت کرنا میرا فرض ہے. اس لیے میں نے یہ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ لوگ اس کے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہے ہیں, وہ صحیح نہیں ہے. اچھا برق صاحب, یہ بتائیں کہ اس کتاب میں ان باتوں کے علاوہ اور کیا ہے جو مطلب جس میں لوگ دلچسپی لیں اور پڑھنے سے؟ اور تو یہ ہے کہ یہ میری جو زندگی ہے یہ 3 مختلف ادوار سے یا حصوں میں بٹی ہوئی ہے. نمبر 1 میری اپنی زندگی ہے عام. دوسری جو اخبارات میں ہے وہ زندگی ہے صحافت کی دنیا میں. تیسرا ہے جو شو بزنس کی دنیا میں ہے, ریڈیو, ٹیلی ویژن وغیرہ. یہ تمام مقامات پر بہت سارے لوگوں سے میرا واسطہ پڑ رہا ہے. بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں, ان کے اعمال دیکھے ہیں, ان کے کام دیکھے ہیں. ان میں فنکار بھی آ گئے ہیں, پروڈیوسر بھی آ گئے ہیں, سیاسی لیڈر بھی آ گئے. ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو کہا گیا ہے. اور میں نے کتاب کی ابتدا میں وضاحت کی ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ بولیں گے, لیکن خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ سارے لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں. بے شک. میں نے اپنے آپ کو حاضر ناظر جان کر کہا ہے. اپنے آپ کو حاضر ناظر جان کر, اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خود اپنے ساتھ جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہوتا. تو جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص بات, لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میں سیلف میڈ آدمی ہوں, یعنی میں نے محنت کر کے خود کو, میں نے اس میں یہ ثابت کیا کہ میں سیلف میڈ آدمی نہیں ہوں. سیلف آدمی انسان نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے, نہ اپنی پیدائش کا مقام پہلے سے منتخب کر سکتا ہے, نہ والدین منتخب کر سکتے ہیں, نہ ماحول, نہ ملک, نہ کچھ, نہ وقت. یہ سب وہ اوپر والا کرتا ہے, اور جو بناتا ہے تو وہ بھی بناتا ہے. تو اس نے مجھے قدم قدم پر میری رہنمائی کی ہے. میں غلط راستوں پر چلا ہوں تو انہوں نے مجھے روکا ہے, اپنی راہ پر چلایا ہے. تو میری زندگی خالص اس ذاتی اعلیٰ کی دین ہے اور ان کی بنائی ہوئی ہے. میرا اس میں کچھ نہیں ہے. شکریہ برق صاحب. یہ کتاب یادوں کے جنازے آپ کے سامنے ہیں, اور جس طرح برق صاحب نے اس میں ایک دعوی پختوں کی وہ س کتابونه چې زما دی اصلاً چې به مو وی دا زمونږ نه غوښتې شي په رعایتي قیمت باندې, هغوی په قیمت ډیر لیکلی, خو په هغه قیمت نه په ارزان او ښه مناسب چې څومره پې خرچه راغلې ده هغه زمونږ نه اخیستی شي, په ډک به ورلیږلی شي. که د لرې لرې ملکونو خلک وي نو هغوی له به هم بیا څه بندوبست کوو, او کتاب د موږ نه غوښتی شي عام بازاري قیمت نه ارزان. برق صاحب ډېره مننه. خو تاسو خصوصا یو کتاب چې دا کومه سلسله موږ چلو د پښتنو په تاریخ باندې,
د دې کتاب غوښتنه او تقاضا بیا کیږي نو د دې باره کې لږ وضاحت وکړئ که دا څوک تاسو نه نیغ په نیغ اخلي نو د هغې دپاره څه طریقه ده؟ بس همدغه طریقه ده دا چې کومه ما وویې په نمبر د ټلیفون کوي ستاسو په نمبر د ټلیفون کوي او هغه یا زما د زوی هغه به تاسو په دې کې ورکوي هغه یې د خپل پته وغیره ولیکي او د قیمت اوس خبره ده وړاندې رالیږي او که مونږ یې په وي آی پي ورلیږو دا اوس څه دغه نه ده دا تعین به کوو بهتره خبره دا ده زما خپله چې کوم کتاب دی په لاس ورلیږو یا څه خو برحال کتاب به هغوی ته رسي د دغه پښتنو د حسب نسب باندې چې کوم کتاب لیکل شوی دی د هغې په هغې خو ډېر دي خو اخري چې کوم کتاب مکمل لیکل شوی دی هغه پښتون کام که نسل دا دی دا پښتو کې دی دا پښتو کې دی په اردو کې دی پښتون اور نسلیات هندوکش پښتون اور نسلیات هندوکش دا دوه کتابونه دي دا ډېر اهم دي بلکې هغه بیا نور هم دي هغه فهرست دا دوه کتابونه که څوک غواړي چې دا یو څوک غواړي یا دواړه غواړي د تاسو لږ هغه رعایتي قیمت دې خلکو ته ووایي که بیا زما سره رابطه کوي که بیا امین جان سره کوي که بیا تاسو سره کوي بهرحاله چې کوم قیمت پې لیکلی دی د هغې نه به کم وي هغه به صرف دومره چې د ډاک خرچه پکې راوځي بس نور څه دغه نه وي نور به کتاب ته مونږ په هغه بیه ور حاصله کوم په څومره چې پې زمونږ لګېدلي دي ځکه چې مونږ د کتابونو سوداګر نه یو مونږ قوم ته خپله خبره رسول غواړو نو هغې کې دا د قیمت او د دغه خبرې پکې نسته یو نه دی دا خدای شته نه چې ما د کتاب ګټه کړې ده او نه مې دغه دی د ځانه مې پیسې لګولي قرض پور مې پې لګولي دي هغه کوم هغه زما خپل شوق دی خپله جذبه ده خو بس که د کتاب د چا په کاري نو هغې له موږ دا اساني ورکړه ځکه چې کتاب فروشان چې کوم دي نو دې کې ډېر لوی لوی چلونه یو ډېر غلط کارونه کوي بالکل ډېره مننه برق صاحب ملګرو دا کتاب او د دې نه علاوه تاسو د برق صاحب دغه نور دوه کتابونه چې په کومه باندې موږ دغه خپله سلسله شروع کړې ده نو دا تاسو دې ویډیو سره به چې کوم دی نو دوه نمبرې زه ورکوم یو د برق صاحب خپل او یو د امین جان چې د دوی کشرې بچی دی د هغې نمبر یې به زه ورکوم تاسو دوی سره رابطه کولی شي زما نمبر تاسو ټولو سره شته ما سره هم رابطه کولی شي او څنګه چې زه کتاب تاسو ته ملګرو ته لیږم دغه شان به دا کتاب هم تاسو ته میلاویږي یاد هم کې جنازې دغه نور دوه کتابونه د برق صاحب ډېر کتابونه دي په هغې باندې غواړم چې یو ورکوټې غوندې ویډیو جوړه کړو او تاسو په وړاندې پیش کړو بهرحال نن په اردو پښتو دواړو کې دا خبرې ترې ځکه وشوې چې هغه ملګري چې دا واوري او بیا د هغې داسې ملګري وي چې هغه په پنجاب کې وي په لاهور کې وي یا په سیالکوټ کې چېرته چې په دې کتاب باندې احتجاج شوی دی چې دغه ویډیو چې کوم دی یا د دې نه یو کلیپ جوړ کړي یا دغه مکمل ویډیو هغې ته دا وضاحتي بیان هغې ته ولېږي ډېره مننه د په اخره کې دغه یو خواست چې دا ستاسو خپل چینل دی لالونه دا سبسکرایب کړئ او سبسکرایبر چې سیوا شي نو زموږ د چینل بلکې ستاسو د چینل اهمیت افادیت په نور هم زیات شي د الله